سلامونه احترامات او نیکې هیلې ملګرو څنګه یې تاسو هیله لرم چې ښه به یې روغ جوړ او خوشحاله به یې اما تاسو سره وعده کړې وه که نه چې زه به تاسو ته ټول مناظر ښیم نو دې وخت کې وګورئ سنوفال شروع دی برفباري شروع ده مونږ په پاسو کې یو او دغه واوره شروع ده نو دوه ورځې د یوه وره ویلې ده مونږ دننه کارم شروع دی خو ما وی چې تاسو سره دا منظر هم ډسکس کړم د مالیار د پاڼې نه د مالیار کتونکي دغه ګوري نو انشاءالله ما سره اوسئ د موسم نور حالات چې وي هغه تاسو سره ډسکس کوم د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ خو دا یو خبره اورئ خاص کر مسافر وروڼه چې لکه زموږ په دې وطن کې د هیڅ شي کمی نشته هر یو منظر ډېر زیات ښایسته دی ښکلی دی او زړه راښکونکي منظر دی او لکه زموږ دپاره خو دا انجویمنټ دی خو د دې د خلکو دپاره انجویمنټ نه دی ځکه چې الله دې وکړي چې په دې کې خیر وي زموږ دپاره ځکه چې لارې ټولې بندې دي زموږ هم دلته ریکارډینګ وو او موږ به چېرته مخکې حمزه کریم آباد ته تلو په دغه پسې هوټل پسې خو هوټل چونکې اوس لاره بنده شوه دغه هوره لاره کې شروع شوه نو موږ دلته پاتې شو نو انجویمنټ په خپل ځای باندې خو د الله نه به خیر غواړو خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ او هیله لرم چې زما دغه ویډیوز به ستاسو خوښېږي نو ما سره خپل خیالات شیر کوئ دا زما د چینل چې کوم دی مالیار ته سبسکرایب کړئ لایک کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ ډېره مننه الله حافظ الرحمن الرحیم سلامونه احترامات او نیکې هیلې بګمریانې یم د مالیار د پاڼې سره څنګه یې تاسو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې ملګرو دې وخت کې مونږ راغلي یو د پی ټي وي پېښور څانګې یو ډرامه ده د هغې ریکارډینګ له راغلي یو کوه عشق موږ سره زموږ ډېر سینیر استادان ورته ویلی شي اکیډمي ورته ویلی شي د چا نه چې موږ زده کړه کوو د چا سوري ته چې موږ ګرځو د هنر په میدان کې او یقینا زموږ فیمیل مسرت ملک هغې سره بشرا بیبي ټول باطن صاحب نوید انجم صاحب د کیمرې نه شاته زموږ کاظم بھائی دی او د ون اینډ اونلی ایورګرین زموږ استاد نجیب الله انجم صاحب دی موږ سره بشرا بیبي لګیا ده هغه الوګان دغه کوي نو ما وایي چې دغه ټریډیشن تاسو سره شیر کړم چې د دوی دا ټریډیشن چې کوم دی نه ډېر زبردست دی خرچه هم پرې ډېره کمه ده هم د خانې ماحول دی هم د غریبۍ ماحول دی د فقیرۍ ماحول دی باطن صاحب سره یو دوه خبرې شریکوو باطن صاحب څه محسوسوئ جي السلام علیکم بس مونږ خو دلته داسې ناست یو لکه چې خپل کور دی که نه پته نه لګېږي یاره مونږ شوټینګ له راغلي یو او دا هونزه ده ګورې ښه هونزه پاسو او تقریبا -9 مطلب د دې دلته دننه -9 دی بهر خو ډېره زیاته هغوی دا ټي بله کړې ده د دې په وجه دا اور هغوی لګولی ده مطلب دا ګرمه ده کمره که نه خو چې بهر لاړ شي نو پته لګي چې به یخ دی او نور بس دوستان ناست دي ملګري نجیب صاحب دا ټول آرټسټان نجیب صاحب ته نږدې کېږو نجیب صاحب څنګه چل دی تاسو ښه یې هماغه چل دی هماغه چل دی سر او چېرته دې پرېښي وو منم سر په ایمان چې په ایمان سر نجیب صاحب چونکې تاسو خو یخنۍ کې ریکارډینګ وکړو هلته بهر که نه او ما یو سین وکړو که نه سهار یو سین وکړو نجیب صاحب یو سین وکړو دویم سین دپاره ځان تیارئ او دا نجیب صاحب دا ستاسو سیټ دی غالبا دا زما سیټ دی زما کمره ده ستاسو کمره ده ملګرو نجیب صاحب تاسو ته پته وي د مالیار د پاڼې ملګري خبر هم دي نجیب صاحب زموږ هغه ستنو کې دی د چا نه چې لکه اپکمنګ آرټسټان زده کړه کوي باطن صاحب که موږ کم طرف ته هم واړو د سټیج حوالې سره وګورو د فلم حوالې سره وګورو یو ځانګړی حیثیت لري نوید بھائی ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہیں گے نوید بھائی کیا محسوس کریں کیسے محسوس سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت سبجیکٹ جو ہے وہ انتخاب کیا ہے آج کل پرائیویٹ چینل جتنے بھی ہیں اگر ان کے مونوگرام پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاکستان کا ڈرامہ ہے یا باہر کا ڈرامہ ہے لیکن واحد پی ٹی وی جو ہے وہ اپنے کلچر میں رہ کے جو کام کرتا ہے اور یہ بڑا ڈفرینٹ انہوں نے سبجیکٹ جو ہے وہ انتخاب کیا اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور میں تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو تھینک یو مسرت ملک صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں مسرت ملک صاحبہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ باہر تو تقریباً اندر -27 ہے خالی 7 اللہ اکبر تو پتہ چلتا ہے نا جب باہر جاؤ یہاں بیٹھ کے تو بڑے مزے سے ہم بلینکٹ لے کے اور کوٹ ووٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں آگ کے آگے لیکن جب باہر جاتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے
جی مرګرو ډیره مننه ان شاء الله موږ سره اوسئ مخکې به تاسو سره خپل خیالات او نوې نوې شیر کوو ان شاء الله مخکې به ځو تاسو سره او دعاګانې هم راته کوئ چونکې دا زموږ اساسه ده نجیب صاحب شو باطن صاحب شو دا زموږ اساسه ده چونکې دا ډېر نازولي خلک دي او دلته ډېره زیاته یخني ده او یقینا دا خلک د ستاینې وړ دي چې په دې دومره یخنۍ کې په ماینس سنټیګریډ کې دی د پېښور څانګې دپاره ډرامه دغه کوي مونږ ته اکثر له خلک یو خبره کوي په دې کمنټس کې چې تاسو مزې وکړئ زموږ هغه مزې دلته راشئ وګورئ دا زموږ مشران دي یقین وکړئ چې دلته تاسو ځوان سړی هم دغه بار یخنۍ ته نشي وتلی نجیب صاحب یو سین ریکارډ کړو بل سین دپاره ځان تیاری مزې کوو صبر وکړه عابد خان تاسو دا وګورئ که نه چې موږ نیمه ګنټه کې 40 منټو کې ډرامه وګورو جی جی او دا هغه جوړولو کې تاسو وګورئ چې څومره ټیم څومره ایفرټ څومره سټرګل کم دا هر څه پریشر موږ الو دا جی مالي بالکل خپل ناظرینو دپاره جی 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 بالکل مطلب دا داسې ګپ نه دی چې څنګه موږ ښه آرام مطلب دا ګلاس کې والو بس بیډروم کې ناست یو آرام سره ډرامه ګورو که نه خو دا کم ایفرټ کېږي دا مطلب ناظرین ته خول پکار جی جی بالکل دې وخت -7 دی د دې ځای هایټ چې دی هغه څه 9000 نه زیات دی جی جی بالکل او دا دومره پیسفول علاقه ده او د دې دلته د ایجوکیشن ریشو چې کوم دی تعلیم جی جی 98% خلک ایجوکیټډ خلک دي جی 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 بالکل ما دلته نه پوښتنه وکړه یو کس نه لوکل کس نه ما یاره ته ما ته دلته دا ووایه چې د کرایم څه ریشو دی جرایم څه کېږي دلته وایي -0 بالکل نو جرایم نو ډزډوز نو ګړزګړوز نو جګړه جی جی دې ځای کې دا پکې هغې څه پلس هغې وجه څه ده بنیادي چې دلته ایجوکیشن دی لہذا دی یو بل ته خپل کار کې مصروف وي ورځ نه شپه مصروف وي بیا ما ته یې نه پوښتنه وکړه ما چې تاسو واده کې جینۍ چې څنګه موږ جهیز کې ورکوو که نه هلته خو ډېره کړخاني کوي چې نه ایر کنډیشن به ورکوي نه جینۍ ته به ګاډۍ ورکوي دا به ورکوي هغه نه غلط خبره ده دلته وایي دا جینۍ جهیز دلته دی نه غواړي سمپل او خالي دا دی چې خپل ټول ناول خپلوانو ته ډوډۍ ورکوي هغې کې چیلې دا حلالوي جی 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 یا خپل حیثیت مطابق او باقي خپل خوښه ده چې څه هغه جینۍ ته ورکوي څه باونډ نه ده دا د دې ځای کوالټیز دي ډېره مننه نجیب صاحب ستاسو د معلومات راکولو شاه صاحب بهر ته تللی زه بخښنه غواړم د دوی په سیټ باندې ناست وم شاه صاحب په مثال د یو کتاب دی او هر یو پاڼه چې اړی نو د هغې نه زده کړه کېږي او هر یو پاڼه لاجواب ده او بعضې خلک داسې وي ملګرو چې د هغې د صفت دپاره لفظونه په قطار شي نو شاه صاحب هغه دغه کې دی هغه بانیانو کې دی هغه رهبرانو کې دی او موږ د دوی منندوی یو چې دوی موږ سره ریکارډینګ له راغه د دوی د رهنمایي د دوی د سرپرستي چې کومه ده دا زموږ دپاره د فخر او د ویاړ خبره ده شاه صاحب یخني خو ډېره ده خو بیا هم تاسو دغه حالې ځلې خپه خو مو نه خوږېږي نوره خوږېږي یخني ده نو خپه به نه خوږېږي څه خو اورنګزېب راپورې وکړو یاره سر ته به راسره ځې بله راري زه اوس بوډا شوی نه سر الله مو بوډا مه کا وایي نه جي مشورې ستاسو لمبي وایي شاه صاحب بنیادي طور باندې فنکار سړی دی که نه څنګه زموږ پښتونخوا کې خپل لیونی فلسفي غني خان جی جی دلته لیونی ډایرکټر زموږ دا دی جی جی بالکل دا چې موږ سره خالي وي که نه نو دا یو مایل سټون دی دا داسې رڼا ده د دې رڼا کې هر کار زموږ اوکې کېږي جی جی بالکل مرګرو که تاسو کله روایات ګورئ کله کلتور ګورئ زموږ نوې کول چې کوم دی هغه د کلتور نه دی خبر نو تاسو د شاه صاحب هر یوه ډرامه راوچته کوي هر یو پلی تاسو راوچته کوي نو هغې کې به تاسو ته کلچر ښکاري تاسو ته به کلچر ښکاري تاسو ته به روایات ښکاري تاسو ته به هغه ستر روایات ښکاري چې کوم بالکل چې زموږ د پښتنو جرګه څنګه وه زموږ د پښتنو اجره څنګه وه زموږ د پښتنو ننګ ناموس سره تړلې نو شاه صاحب هغه دغه دی نو تاسو ورته دعاګانې کوئ موږ هم ورته دعاګانې کوو انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به بیا تاسو سره ملاویږو ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ په لوی الله مو سپارم